او غواړي چې یاره زما د شک دا بیماری دی الله جل شانه ختمه کړي، نو د دې وظیفې اهتمام وکړئ. انشاءالله چې د ډېر عمر نه کوم تاسو د شک مریضان یې، الله جل شانه به تاسو له شفا درکوي. ځکه ډېر خلک وایي چې یاره د شک علاج دا د لقمان حکیم صاحب سره هم نه و. خو زه نن تاسو له چیلنج در کوم چې د الله جل شانه په کلام کې کم طاقت دی او د الله جل شانه په کلام کې کم قوت دی. الله به تاسو له شفا درکوي د شک د بیماری نه. خو دا وظیفه به تاسو کوئ څنګه او د دې وظیفې طریقه څنګه ده او دا به مونږ څنګه کوو. خو د هغې نه مخکې یو خبره کول غواړم. ډېر ملګري مونږ سره رابطې کوي، بعضې کسان جواب میلاو نشي د مصروفیاتو د وجې، چې کله بیا مونږ د هغې میسیجونه وګورو مونږ ته پکې ډېرې کنځلې راغلي وي. نو معذرت کوم، او د انسان به مصروفیات وي، تاسو په مونږ باندې یو اعتماد کوئ، یوه مینه کوئ، ځکه مونږ سره رابطه کوئ. خو چونکې چاته جواب لږ لیټ میلاو شي نو د هغې لږ معذرت کوم. وجه دا ده چې 10-12 زره میسیجونه هر سړي له جواب ورکول دا لږ مشکل شي. راځم خپلې خبرې له ټایم مو نه ضایع کوم. د شک بیماری چې کله هم تاسو ته لګېدلې وي که نه، تاسو صرف د دې وظیفې اهتمام وکئ او یو د 15 وخته د مونځ پابندي وکئ. 15 وخته د مونځ اهتمام دا پکې شرط دی، دا پکې لازمي ده. دویم نمبر دا ده که چېرته تاسو ته په مونځ کې هم شک راځي یا مثال تاسو اودس چردام کوئ، اکثر انسان ته شک راشي چې یاره مثال ما ورږه چې دا مثال په تور ما خولې ته اوبه څو پیرې واچولې، ما پوزې ته څومره واچولې، ما مخ لاس وکړو که مې نه کړو، زما کپړې پاکې دي که سقا دي. ډېر داسې خلک وي هغه د کټ چې کوم دی هغه 10-12 پیرې صفایي کوي، یا مثال په طور د خپل بیډ او د خپل بالغ د هر یو څیز 100 پیرې صفایي کوي. اته دا بیماري لګېدلې وي د شک ته. نو کوشش کوئ چې کله تاسو ته مونځ کې هم غلطي راغله، مثال شک مو راغلی چې ما 1 رکعت وکړو که 2 مو وکړه، بس چې په هغه ټایم سره ستاسو کم غالب ګمان و بس تاسو بس په هغې باندې اکتفا کوئ او ستاسو مونځ به الله قبلوي. دویم نمبر دا ده د مونځ نه بعد یو خو به د مونځ اهتمام کوئ د دې سره. دویم نمبر دا چې تاسو به کم از کم 11 مرتبه لا اله الا الله، لا اله الا الله 11 مرتبه به دا وایي، 11 مرتبه سوره فاتحه او 11 مرتبه درود ابراهیمی، 11 مرتبه درود شریف یعنی اللهم صل نواله اللهم بارک هغه سره پورې، دا به تاسو کم از کم 11 مرتبه وایي. د هغې نه بعد به بیا تاسو داسې وکئ چې تاسو به سوره فاتحه ورپسې بیا درود شریف 11 مرتبه درود شریف، 11 مرتبه سوره فاتحه، 11 مرتبه سوره فلق قل اعوذ برب الفلق صورت او 11 پیرې به قل اعوذ برب الناس صورت. دا به تاسو وایئ په خپل ځان به شف کوئ. دا عمل که تاسو کم از کم 7 ورځې هم وکړو، الله جل شانه به ستاسو د شک د بیماري مکمل ختمه کړي. خو په شرط دی چې د مونځ اهتمام به کوئ. دویم دا چې کله ستاسو په کم یو څیز باندې غالب ګمان و بس په هغې به اکتفا کوئ. مطلب تاسو ته مخکې ما هغه مثال پیش کړو، چېرته یو انسان دی هغه ته شک راشي، مثال په طور په مونځ کې هم ډېر راځي یا غلطې وسوسې هم راځي. نو چې کله تاسو ته په مونځ کې دا شک راغلی چې ما دا رکعتونه 3 وکړه که 4 مې وکړه، نو چې په کم باندې ستا غالب ګمان و چې بس بیا به په هغې اکتفا کوي چې بس 3 مې کړي 4 ورته کوم، الله به ستاسو د شک د بیماري ختموي او الله به ستاسو د مونځ هم قبلوي. نو کوشش وکئ د دې اهتمام وکئ، انشاءالله چې الله جل شانه به ستاسو د شک د بیماري مکمل ختموي.